ډیرو محترم مسلمانانو، نن د 15 منټو وظیفه د الله الصمد وظیفه ده، او دا وظیفه انتهایی د کمال نه ډکه وظیفه ده. د شپې دا وظیفه وکئ، سحر به الله جل شانه ستاسو حاجت پوره کولی وي، او د فرشتو په ذریعه به الله جل شانه تاسو ته اشاره کوي په خوب کې یا په ویښه باندې به الله تعالی داسې تاسو باندې یو څیز هغه راولي محترمو، چې د هغې نه به تاسو دا اندازه وشي، دا پته به ولګي چې الله جل شانه ستاسو حاجت پوره کړو. نو ټول مسلمانان حاجتمند دي محترمو، او وظیفې هم ډېرې زیاتې شولې، لہذا د الله الصمد دا وظیفه د 15 منټو وکئ. انشاءالله تاسو به خوشحاله یې، تاسو حاجتونه به الله تعالی پوره کړي، ستاسو بندې دروازې په تاسو خلاصې شي. کو د دروازې د هر یو څیز په تاسو بندې وي، کو د رزق بندې شوي، کو د کاروبار وي، کو د نکاحګانو بندیشونه محترم، یا ستاسو کم قسم پریشانۍ دي په ژوند کې تاسو ته تړلې شوي دي نه ختمیږي، سردردۍ ته تسار شوی دی محترمو، نو انشاءالله العزیز د الله جل شانه په حکم سره د الله الصمد 15 منټه وظیفه وکئ محترمو. د شپې یې وکئ، سحر به الله جل شانه تاسو ته حاجت پوره کړی وي. الله جل شانه به ته اشارتن فرمایي، یا به راته خوب په ذریعه فرمایي، یا به راته بل یو داسې ستا ناممکن حاجت چې دی هغې دپاره به اسباب الله جل شانه برابر کړي، هغې دپاره به الله جل شانه نگهبان شي، الله جل شانه به د حاجت دپاره مشکل کوشا شي، الله جل شانه به حاجت روا شي. محترمو راځئ نن دا وظیفه انشاءالله العزیز تاسو یو وارې خامخا وکئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېرو قدرمندو مسلمانانو او هغه مسافرو چې بهر وطنونو کې ژوند کوي، الله تعالی دی ستاسو د ټولو مسافرو تمام په تمامه حاجتونه پوره کړي. کو دا مسافر په هر وطن کې دی محترمو، الله تعالی د ټولو مسافرو حامی او ناصر مددګار شي. الله جل شانه دې ستاسو هم حاجتمند شي او حاجتونه پوره کړي. الله تعالی مو خوشحاله ساته. محترمو نن چې زمونږ کوم وظیفه ده د الله الصمد وظیفه ده، الله جل شانه بې نیازه ذات دی، چاته چې ورکړي محترم هغه نه تفوس نه کوي، چاته دومره ورکړي چې هغه وایي چېرته یې کېدم، چاته دونه نه ورکړي چې د هغه پې پوره ګزاره کېږي. نو الله جل شانه صمد ذات دی، بې نیازه دی محترمو. او که چا په دې طریقه سره دا وظیفه وکړه لکه چې ته زه ښایمه، انشاءالله چې حاجتونه به مو سره پوره شي. د الله صمد خو ډېر زیات فضیلتونه دي محترمو، ځکه دا د الله نوم چې دی دا د الله تعالی خپل ذاتي نوم دی، الله جل شانه ذاتي نوم دی، او صمد محترمو دا د الله تعالی صفتی نوم دی. نو لہذا دا دو نومونه چې کله یو ځای شي محترمو، نو د انسان حاجتونه پې الله تعالی پوره کوي. نو لہذا راځئ دا وظیفه زده کئ، په دې طریقه باندې وکئ محترمو. کله چې ماسخوتن شي، او بهتره خبره دا ده چې د ماسخوتن منځون نه پس وشي، او کو دغه نه بهتره زیاته دا ده چې د تهجدو ټایم کې دا وظیفه وشي. کو د تهجدو په ټایم کې وشوه، انشاءالله چې په دې یوه شپه کې به د شپې تا ته الله تعالی دا حاجت پوره کړي، او سحر به ته خوشحاله وي، او انشاءالله بیا به د وظیفو کولو ته ضرورت او حاجت پیدا نشي. د برکت دپاره یې کوئ، هر ټایم یې کوئ، لیکن دې وظیفې سره به الله تعالی ستاسو حاجت پوره کړي. محترمو کو تهجد ته نشئ پاڅېدلی، نو بیا خو د ماسخوتن د مانځه نه پس وکئ چې ټول خلک ویده شي، او کو نه وایي چې زمونږ حاجت دې په دې یوه شپه کې پوره شي، نو بیا تهجدو ته پاڅئ محترم مسلمانانو. او اودس چارهدام مزیدارې طریقې سره وکئ، مسواک استعمال کئ، برش استعمال کئ. د هغې نه پس به تاسو 2 رکعاته صلات تهجد مونځ وکئ محترم مسلمانانو. د هغې نه پس به تاسو په خپل ځای باندې کښېنئ، دا حاجت مونځ چې کوئ د تهجدو، نو دا به د خپل حاجت دپاره په زړه کې یو تصور راولي، په زړه کې چې الله ته زما په دې حاجت پوه یې چې زه څه دپاره ولاړ یم تا ته، نو دغه به دغه طریقې سره اوږد 2 رکعاته نفل مونځ به وکړي. حج کم از کم 15 منټه ستا په دې 2 رکعاتو تهجدو مونځو باندې 15 منټه ولګي، دې نه سیوی بهتره ده خو چې کم نه وي محترمو. او پوره توجه او پوره وقار عزت سره چې الله تعالی ماته ګوري معیني، دغې طریقې سره به وکړئ. هر کله چې بیا تهجد د مونځ ختم شي، نو په خپل ځای باندې به کښېنئ او درود شریف به ولولئ. د الله جل شانه به داسې صفتي دغه ولولئ چې ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا الله خاص تا عبادت کوو، تا نه مدد غواړو.
مالک الله مدد غواړو د څه دپاره د دې فلانکي حاجت دپاره چې دا د شپې راته په د یخه یخنۍ کې الله را پاڅېدلی یم ټول خلک وده دي الله لیکن زه خپل حاجت نه مجبوره یم زما ګزاره نه کېږي بغیر د حاجت پوره کېدو نه نو الله زما دا حاجت ته پوره کړي او بیا به درود شریف ووایې درود شریف نه پس په محترم مسلمانانو تاسو 15 منټه د ګنټې په حساب سره د الله الصمد وظیفه وکړئ الله الصمد زړه سترګې به ورته پټې کوئ او زړه کنیکشن د زړه او د سترګو کنیکشن دماغو کنیکشن چې دا ټولې کنیکشن یو ځای شي محترمو او دا کنیکشن بیا د الله تعالی په دربار کې حاضر شي او دا وایي چې الله تعالی ما ته پوره توجه دی او زما خبرې اوري او ما سره دی او زما په دې حاجت باندې الله جل شانه به اوس پوره کوي او د الله تعالی د سیړه به تا د کن فیکون ندا کیږي چې الله جل شانه فرمایي زه یو څیز ته ویم چې کن وشه فیکون نو هغه څیز موجود شي نو ان شاء الله دغه طریقې سره پوره توجه دهان سره به د 15 منټه وظیفه وکړئ دا 15 منټه وظیفې نه پس په محترمو یا ارحم الراحمین دا لپس پکې ووایې ایاک نعبد و ایاک نستعین دا الفاظ ووایې خو په چغو چغو باندې وجړئ لکه څنګه چې ماشوم خپلې مور ته جاړي محترم مسلمانانو هغه پورې جاړي هغه پورې دا څیز د مور او پلار نه غواړي تر څو پورې چې مور پلار ورته ورکړی نه وي نو موږ به هم هغه پورې لاس نه ښکته کوو محترمو تر څو پورې چې په دې یوه شپه کې زموږ دا حاجت نه وي پوره شوی تاسو محترمو څونه چې غټ کارونه دي موږ وایي چې دا بس په یو کلمه باندې وشي محترمو دې دپاره شپې روڼول دې دپاره د الله تعالی نه غوښتل تهجد کول الله تعالی به انسان ته ورکړه کوي الله تعالی ته ګران نه دی لیکن الله تعالی انسان ګوري محترم مسلمانانو دغه طریقې سره انشاءالله تاسو دا وکئ نو انشاءالله بیا په سنت طریقې سره وده شئ په ښی سیډ باندې اللهم بسمک اموت و احیا دا دعا ووایئ او انشاءالله چې په دغې یوه شپه کې به سحر تاسو ته الله جل شانه په ګرنټۍ سره حاجت پوره کړی خو دعا به هم تقریبا نیمه ګنټه به دعا غواړي نیمه ګنټه 10 منټه به دعا غواړي 15 منټه کې محترم مسلمانانو دغه مونځ کوئ او 15 منټه به ورسره د الله الصمد دا وظیفه کوئ تاسو بیا په دې خپلو غوړېدلو سترګو به سحر ووینئ چې الله تعالی ستاسو دغې حاجت دپاره اسباب برابر کړي نه وي یا دغه خوب کې تاسو ته الله تعالی اشارتا نه وي ویلي بیا که چا خوب ولید د محترم مسلمانانو نو موږ ته انشاءالله کمنټ کې ووایئ موږ به تاسو له د هغې صحیح تعبیر او ښکلې معنی وباسو هر چاته خوب بیانول نه دي پکار بلکې داسې خلکو ته چې کم از کم پوهیږي یو سره کتاب موجود وي نو هغه ته خپله خوب بیانول پکار دي ځکه که خوب بل چاته بیان کړي هغه په دې نه پوهیږي نو بعضې خلک ولې ایسته معنی وباسي تعبیر وباسي نو بیا علما کرام فرمایي چې د هغې دقه تعبیر کیږي کوم چې اول ځل کې ولا ویستلی شوي لهذا موږ سره به انشاءالله په څه طریقه باندې وکړئ رابطه موږ به تاسو ته د هغې خوب تعبیر ووایو الله تعالی مو خوشحاله ساته الله تعالی ستاسو تمام په تمام حاجتونه پوره کړي ضروريات حاجات مقاصد الله تعالی دا وظیفه زموږ دپاره او د ټولې امت مسلمه دپاره د هدایت ذریعه او د حاجتونو او پوره کېدو او د مشکل ختمېدو غټه ذریعه وګرځي جزاک الله خیر